چې الله وایي دا کار مه کوه او ته نه دا به زه کوم، د الله سره مقابله ده او الله خپل ځان سره مقابله نه برداشت کوي. الله رب العالمین فرمایلی سود مه کوئ دا ما سره جنگ دی، ما سره جنگ دی ده. او یو انسان سود کوي دا مطلب دی چې زه د الله جنگ ته تیار یم، د الله سره مقابله ده. الله فرمایلی ظلم مه کوئ او یو بنده هغه ظلم کوي دی د الله سره مقابله کوي. الله وایي کبر او لویی مه کوئ، ځان غټ مه حسابوئ. او یو انسان هغه ځان غټ حسابوي، کبر او لویی کوي، دا دی د الله سره مقابله کوي او په دې ځان پوهی کوي. کومو خلکو چې الله سره مقابله کړې ده نو هغه خلک الله د دنیا نه ختم کړي دي. هغه د قوتونو خاوندانو، لوی طاقت الله ورکړی او جسمانی طاقت ورسره، او دومره قوت او طاقت چې د هغوی د قوت او د طاقت هغه صفت او تذکره الله په قرآن کې بار بار کړي. الله فرمایي هغوی له ما قوت ورکړو، طاقت ورکړو. الله د هغه خلکو تذکره هم کړې ده چې هغوی له الله پاک د دنیا وسایل ورکړو، د دنیا وسایل یې ورکړو. او الله قرآن کې فرمایلی چې دومره وسایل ما هغوی ته ورکړي، دومره ذرایع د دنیا مې ورکړي چې الله فرمایي دا اوسني د هغوی لسم حصې ته هم نه رسي. وما بلغوا معشار ما آتیناهم، الله فرمایي دا خلک د هغوی د چې ما څه ورکړي هغوی لسمې ته هم نه رسي. الله پاک مال دولت ورکړی. د قارون واقعه قرآن کې ده او د قارون د مالدارۍ تذکره الله پاک په قرآن کې کړې ده چې څومره مالدارو. الله فرمایي هغه خلکو ته ما مضبوط حکومتونه ورکړي. نمرود په ټوله دنیا باندې حکومت، دا چې دا اوس وایي چې موږ سپر پاور یو په ټوله دنیا به حکومت کوو، دا هېڅ هم نه دي د هغه په مقابله کې. وخت نسل په ټوله دنیا باندې حکومت کوو. ذوالقرنین او سلیمان علیهم السلام هغوی په ټوله دنیا حکومت کوو. الله فرمایي د دې الله نه د باغیانو په باره کې سلیمان علیه السلام او د ذوالقرنین نه هغوی د الله شکرګزار بندګانو، د هغوی باره کې فرمایي چې کوم ناشکره وو، کومو چې بغاوت کو د الله نه، د الله نه فرمانی کوله. نمرود ویل زه رب یم، خپل بغاوت کې دومره حد ته ورسېد زه رب یم. فرعون ویل انا ربکم الاعلی، هغه اوچت رب ستاسو زه یم. قارون ویل انما اوتیته علی علم عندي، ما ته چې دا کم مال راکړی شوی دا زما د پوهې او د علم په وجه راکړی شوی. او عادیان او سمودیان الله قرآن کې فرمایلی دي هغوی په خپل قوت باندې او په خپل طاقت باندې ناز وکړ او دا ویل من اشد منا قوه، زموږ نه څوک دی بل په طاقت کې زیات، زموږ د طاقت مقابله هېڅوک هم نشي کولی. الله فرمایي دا ټول ما راونیول، دا ټول ما راونیول. ثم اخذتهم فكيف كان نكير، الله وایي ما بیا راونیول نو زما دا رانیول او زما د عذاب څومره سخت. الله فرمایلی د دې واقعاتو بیانولو وروستو وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. الله فرمایي دا قرنګ ستا د رب رانیول دي کله چې د کلو والا او قومونه راونیسي چې کله هغه ظالمان دي. الله فرمایي ان اخذه الیم شدید، بېشکه د الله رانیول هغه ډېر دردناک او سخت